الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين صدق الله العظيم. جزاكم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو دې ځکه الله تعالی د بنی اسرائیلو یو بل قباحت ذکر کوي او خطاب د بنی اسرائیلو ته، چونکه بنی اسرائیل کله چې موسی علیه السلام ته تورات شریف ملاو شو نو دی ته موسی علیه السلام حکم وکړ په ایمان راوړلو د تورات باندې چې تاسو ایمان راوړئ. دې خلکو ایمان را نوړو په ځای د دې چې ایمان راوړي نو انکار وکړو. چې کله انکار وکړو الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ او دا تور چې کوم کوی تور دا غر دی دا د وی خدا سره وېست او دی باندې اوچت ونیو. او څومره چې د دې تعداد او همغه عمره د کوی تور هغه اندازه و فرسخ د کوی تور هغه عمره څومره چې د دې تعداد او عمره کوی تور هغه اندازه و او د یو سړی دی اندازې برابر پدې باندې څه شو راکړه دا کوی تور اوچت شو او دې ته ویل چې ایمان راوړی. دوی په دغه ټیم کې ایمان راوړلو او په ایمان راوړلو کې دغه خلکو باندې زور راوړل شو، ایمان یې راوړو. خو بیا هم چې کله دوی ته وویلی شي چې خذو ما آتیناکم بقوه، دا موږ چې تاسو ته څه راوړی دي او کوم دین دی کوم شریعت دی شریعت موسوي تورات شریف دا په مضبوطی سره ونیسئ او څه چې په دې کې دی په دې باندې عمل وکړئ. دې دپاره چې لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو شئ لکه متقیان شئ، یعنی د تقوا اختیار کوي، ځان بچ کوي د اور نه، ځان بچ کوي د ګناهونو نه. دې خلکو په هغه ټیم کې په ظاهر باندې په هغه ټیم کې خدای ایمان راوړو، خو وروسته د هغې نه بیا یې اعراض وکړو، چونکې هلته کې خو یاره وه چې بس دا غر را باندې کیني مرو غر کېږو تباه کېږو. بیا یې اعراض وکړو. الله تعالی ورته وایي که چېرې د الله فضل نه وی،
فضل دی الله داو چې الله پاک ستاسو توبه قبول کا او الله پاک ستاسو ته عذاب رسته کو عذاب ورته رسته کو نو تاسو په دغه وخت کې بیا څه ویل کا د تاوانیانو نه وی تاوانیان نه یعنی خاسرین به تاوانیان به ولیکن دا الله تعالی فضل داو چې الله تعالی ستاسو توبه قبول کا یا باندې عذاب رسته کو دا الله قانون دا تاسو ته مخکې ویل دي چې کله هم یو مجرم دی الله په دربار کې کیس وکي کیس نو بیا دغه خلق الله پاک فورا نه نیسي الله پاک ولا مهلت ورکي ډیل ورکي په خلاف د دنیا قانون چې دنیا قانون کې دا سیدا چې کله مجرم کیس وکړي نو فورا علی الفورا پسې د شی علی الفور پسې ورن جاری شي او ویني شي او په دنیا قانون کې رشوت هم چلی سفارش هم چلی تبادله هم پکې چلی ارسه پکې چلی لیکن دی الله په قانون کې بیا دانه چلی ان بطش ربک لشدید دی الله پکړ بیا ډېر سخت دی چې کله انسان الله پاک ونی شي بیا تر اخلاصي څوک نه دیو جنا الله پاک فضل داو چې دی باندې عذاب رسته کو ورنا کدی الله فضل نه ویا نو دا خلک بس ویرا تاوانیان بیا مخکې دا فرمای چې په بنی اسرائیلو کې یو ډله و چې دا د داوود علیه السلام ډله و ایلیا یو کله واغې کې اوسېده او دا 80,000 کسانو تقریبا الله پاک په دې باندې امتحان راوسته امتحان داو چې دې خلکو ته ویل چې تاسو په هر ورځ باندې ښکار کوئ ولیکن صرف او صرف د هفته په ورځ به تاسو ښکار نه کوئ دی خلکو چلو کو طریقہ کار داسې اختیار کا چې روایتو کې راځي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې په د نورو په ورځو په نسبت باندې په دغه ورځ باندې بسو ودا کا دغه میان ډېر زیاتو دافته پورل بمیان د سمندر د خله باندې داسې ښکارا کېده او روان بلوسین په د خله باندې بخاره کېده او دوی به طاقته او چې کله به عام اورش شول نو بیا به د میان ډیره پته نه لګیدله بیا به تکلیف او مشقت سره نیو چونکه دا هم په دې باندې امتحان یو طرف ته کوغوریا دی خلکو ته نو په عام ورځو کې به دغه میانو پتم نه لګېدله خو د هفتې په ورځ به میان ډېر زیات و دی خلکو چل هیلې اختیار کړه هیلې څنګه اختیار کړه هیلې داسې اختیار کړه چې دی به د جمعې په ورځ باندې داسې کونډې مو اچولې او هغه لارې ګودرې به داسې اندازې سره جارونه به داسې اندازې سره واچول چې مې به سبا راتلو په دې کې به ګیرېدلو نو اچولې به د جمعې په ورځ جوګیر به د هفتې په ورځ که دغه جار او کونډو نو دی به دا تصور کو چې من خو د سره د هفتې په ورځ کار کړی نه من خو د جمعې په ورځ باندې دا جال اچولی اعلان کې دا یو هیله و یو چلو هیله او چل اختیار کړی و د الله د حکم د نافرمانی لپاره
لکه په دې وخت کې ډېر خلک داسې دي چې هغه سود کوي خو د سود دپاره لارې نورې ورکړي هلکه دا کریډټ دی دا نفع ده او دا تجارت دی یو نوم وله ورکړي یو طریقه وله بدله کړي بس وي هماغه سود لار وله بله وباسي خپې وله اوبو ته کوي څه کوي لکه خپې وله اوبو ته کوي لکه هغه ملا چې په خپله باندې دغه ته ناستو قبلې ته امتیاز یې کولی چا ورته چې لکه ملا صاحب قبله ده بېدبي ده وایي سر مې ورته وکړی داسې وایي که نه نو لکه چل یې کولو که نه دقه شانه کې دغه خلک هم دي چل یې کو چل څه یې کوله لکه چل یې کو د هفتې په ورځ دی د ښکار نه منې شوي او بیا هم د هفتې په ورځ باندې به دی دومره ښکار وکړو دومره ښکار چې دی لپاره به کافي شي حالان کې دی منې و د دی نه چې مه کوئ او چل بیا څه کول د جمعې په ورځ به ورته دا جالونه واچول کونډې به ورته واچول یا او ګیرول بیا به کېیا تالابونه به ورله جوړ کړي وو هغې لار به ورکړی وو هغه تالاب ته به ورته نو الله پاک ورته ویل کونو قردة خاسئین تاسو شئ قردة شادوگان خاسئین ذلیله شادوگان شئ ذلیله روایتو کې دا هم راځي چې دا درې ډلې شوې درې ډلې یوه ډله خو هغه وه چې هغوی 12,000 کسان وو او هغوی بس دا ښکار به دغه طریقې سره کولو دویمه ډله هغه وه چې هغوی په ښکاره دا خلک منې کول چې مه کوئ هلکه دا کار په خوله باندې منې کول او درېیمه ډله هغه وه چې په خوله خو یې نه شو منع کولی خو په زړه کې یې بد ګڼل لکه حدیث شریف کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم چې کله دې یو منکر او ناروا کار وکتلو نو بیا څه وکړه لکه په لاس باندې منې کړه که وس او طاقت دي په لاس یې منې کړه څه وکړه که دې دغه وس او طاقت نه نو په خوله باندې ورته مه کوه لکه دا کار ښه نه دی که دغه هم نه و بدماش وېرېدلی وی چې وژني مې نو فبقلبي بس په زړه کې دا هغه لا ایمان هغه ادنا درجه ده خبره پوهېږي که نه لکه د کمزور ایمان خاوند به دا چې بس دومره چې په زړه کې یې بد وګڼي او چې په زړه کې یې بد ونه ګڼي نو په ځان شک وکړه په ایمان کې دې څه شک نو دې خلکو درې ډلې وي یوه ډله خو دا وه 12,000 کسان داسې چې هغې به دا ښکار کولو باقي به دا منې کولو ځینې کسانو او منې کولو کې یو ډله داسې وه چې په ښکاره بیا منې کولو ځینې به او نورو به په زړه کې بد ګڼل دا چې شو دا شادوګان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې په دې کې دوه قسمه خلک جوړ کړل شو یو پکې شادوګان شو بل پکې خنزیران شادوګان او خنزیران دواړه ترې جوړ شو شادوګان د ځوانانو نه جوړ شو چې لکۍ یې وویل او خنزیران د بوډاګانو نه ځوانان شادوګان شو بوډاګان څه شو لکه خنزیران شو او دا خلک چې کوم دی 3 ورځې ژوندي وو څو ورځې 3 ورځې او 3 ورځې د خوراک سټارټ نه وکړي او پس د 3 ورځو نه په دې خلکو باندې څه وشو لکه مرګ راغی مرګ دا موجوده وخت کې چې کوم شادوګان دي یا کوم خنزیران دي دا مستقل نسل دی دا الله تعالی طرفه پیدا شوی پیدا کړی شوی مخلوق دی مستقل نسل دی د دې د وجه نه ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما مسخ الله تعالی من شيء فكان له نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا شی او چیز نشته چې الله پاک مسخ کړي او دا غي بیا نسل پاتې شوی نسل مسله بیا نه پاتې کیږي
مسخه دغه مخونه او شکلونه بدلیدل آیا په امت محمدیه کې شته او کنه؟ نو احادیثو کې دا راځي چې په آخر وخت کې به مسخه وي د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې هم، خو لیکن مسخه کلی باندې وي. دا معنا چې ټول په ټوله مخلوق چې مسخه شي دا نشته. د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم د امت خصوصیت البته جزئی شته. لکه که تاسو خیال کړئ یو کس نیمي ډېر داسې وشو داسې بسنه خور به قیامت کې پیدا کېږي وم شو دا دی. ډېر داسې کسان چې هغه د قرآن کریم هغه توهین کړی، د قرآن کریم ګستاخی کړی، الله پاک مسخه کړی بیا. داسې ډېر خلک شته چې هغه د شهر اسلام توهین وکړي، هغه ګستاخی وکړي، الله پاک یې مسخه کړي. نو مسخه جزئی دا شته دی، کلی نشته. او پاتې شو دغه خلک، نو دا خلک چې کم دی دا مسخه شوي وو، شادوګان او بیزوګان ترې جوړ شوي وو، خنزیران ترې جوړ شوي وو، خو لیکن درې ورځې ژوندي وو، پس د هغې نه مړه شو. دا چې کم نن سبا وخت کې کم نسل دی، که د شادو دی یعنی بیزو او یا دغه شان دی کې د خنزیرانو دی، دا هغه نسل نه دی بلکې دا مستقل ځان لري. نو الله پاک بیا فرمای فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. الله پاک فرمای منګه وګرځول دغه قریه یا دا کله یا دا خلک دا وګرځول نکالا عبرت لما بین یدیها د هغه زمانه د خلکو د پاره و ما خلفها او در روان رشت خلکو د پاره، یعنی د هغه زمانه د خلکو د پاره او د رشت خلکو، یعنی د زمانه بنی اسرائیل او د رشت زمانه بنی اسرائیل د پاره. د شی وایا یو معنا ده، یا دویمه معنا ده چې د قریب خلکو د پاره و ما بعد و ما خلفها او د بعید د پاره. د بعید یعنی لری لری خلکو زي کم کول والو دا غي د پاره منګه سو پالکا داوم عبرت وګرځو. درېمه معنا دا کوي علما ابو العالیه هغه دا وایي چې ما بین یدیها نه مراد دا د زمانه د خلک مراد دي، وما خلفها نه مراد دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ده، امت محمدیت نه مراد ده. وموعظة للمتقین او نصیحت د پاره د متقیانو. نو متقین څوک دي؟ دینه مراد امت محمدیه ده. دا ما قبل کې چې لما بین یدیها و ما خلفها ده دي کې دغه درېمه معنا چې مونږ وکړو ابو العالیه هغه وایي نه د دینه مراد بنی اسرائیل، رستنی بنی اسرائیل دینه مراد دي، امت محمدیه نه بلکې رستنی بنی اسرائیل. او موعظه للمتقین نصیحت د پاره د متقین دینه مراد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ده، امت محمدیه نه مراد ده. څوک دینه مراد ده؟ لکه امت محمدیه. او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو د هغه شیزونو ارتکاب مکوئ چې د کوم شیزونو ارتکاب يهودو کړی و. دا معنا د هیلو په ذریعہ د چل ول په ذریعہ باندې د الله تعالی غ حرام کړه شیزونه به ځان د پاره کول حلال اول دا مکوئ. ځکه دا به يهودو کول، چا به کول؟ بنی اسرائیلو به کول. او دې خلکو به دا کارونه کول، دا کرتوتونه به کوله. دا خلک
قران کریم همیشه دا په بدو بیا یاد کړی او دغه خلکو د دین وروسته چې څومره خلک راغلي دي هغه دغه کردتونه ورکودلي دي او د عذابونه مرتملاو شوي دي په قسمه قسم طریقې سره نعمتونه ته خسر شوي دي لکه ما صلوات بجول راتله نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو داسې مکه وځي څنګه چې يهودو کول يهودو به چل کو تاسو مکه وي نن سبا د امت محمدیه کې ډېر داسې دي چې هغه هم دا چل نه کوي سود لپاره قسمه قسم لارې اختیار شراب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خلق به په اخر وخت کې شراب سکي د قیامت د نخره دا نه خدا یسمونها بغیر اسم نوم به ولا بدلې خالي څه به کوي لکه نوم به بدلې لکه نن سبا وخت کې شراب او نوم ولا بدل کیا دا فلان دی دا فلان کې کپ دی دا فلان کې شه دا فلان کې نوم دی نومونه ولا بدل کې نوریا ما غشه دا خو حلال دی حرام خو شراب دی نو امت محمدیه کې ګوره سود قسمه قسم طریقې ول خلق اختیار کړي قسمه قسم اس یو لار لو بس نور کې سود الله صلی الله تعالی سره پرایرار چنګي بیا موږ تاسو باران نه کې فلان کې ګدان کې دا الله تعالی د باران په ځای کاني رونه ورې دا بس د الله احسان دی مرکوې کنه ورسته به یو بل واقعه ذکر کړم او دا واقعه په بنی اسرائیل کې راغلی و واقعه څنګه و بنی اسرائیل کې مړ وشو نو په یو بل باندې خلکو وړولو چې کله په یو بل باندې وړولو نو موسی علیہ السلام لرال او موسی علیہ السلام ورته چې یو غاله راکیا یو غوی حلال کې غوی او بس دا څه کوي لکه چې علالم کول دی به یو ټوکر راواله یا او د عمل په وی را پابسي په خپل باندې خپل قاتل وکړي اصل کې واقع څنګه واقع دا شوه یو ډول د علماء یو روایت کې دا راځي چې یو بوډا ډیر مالدار و ناغه یو رارو د ته پته مو چې د میراث به اوس ماته پاتې کیږي او د بمري خو د بچ ورسته ردل عمر به زیاتې درو بس عمر زیاتې درو د پښو حساب نه مړ کېدو څه پښو حساب نه مړ کېدو عمر زیات وراره سوچو کو چې دا بس کېږي چې بدا خدا وګورل سړی کې عمر زیاتې ورسته ورځ او مونږه د لوګي مړ کو پارسي خېټه چولې ده شیطان ورته ویلې وای دا سی وکړه چې د دوه مليتي کې خو ته مړ کا کنه او چله دا وروخو چې مړې کې کنه نو دوه ډارې وې دوا چې مړې به مونږ کړې شو کله کله دوه ډارو ترمنځ نو کمې ډلې ته بچی نږدې و کمې کلی والا ته بنږدې و کمې قبيله والا ته بنږدې و نو دا په قبيله والا باندې چولې ورولېدلو او د قبيله به دیت هم د دې مړی ورکولو د ته ویلې وې دا ملکه قتل کا او بیا دا غینه بعد دا چې وکړه چې د قبيله طرف ته واچو دا کلی والا طرف ته واچو نږدې هغه کلی ته په دا کلی والا باندې به ورواله نو دیت بمواله او دوه غاټي بدی شي یو به تمیراث پاتې شي بل به دیت نه تمیلاو شي وای دام دقه شانده کې وکړه دا تری قتل کا روپو د پاره دا پیسې نه دا پیسې جیب شي د ورنه سبا وخت کې تاسو ګورئ څومره قتل چې ګند روپو د پر په جهاد باندې قتلونه مړ اور په دې کوچرو تلاش یا دا شنه کې عدالت تلاش نو اکثر اعلان دي د جهاد دی مړیم پکې شي دا وخت سره دا خبر را روان دي دا حسد او کینه لکه دا مې صلی الله علیه وسلم دا ورنه بهرحال
قابیل حابیل نه وجل څه نیو قتل کړي خدا حسد یو بغض چې الله پاک ورکړي خو بس الله کا الله دې نصیب کې ته سکه تعالی دې الله درکړي ته دې الله نه وره سلوس حسد کې غبطه ورنه کې دا وایي چې یا الله در دې ورکړي دي دې الله تاسو ورکړي نصیب دي شي دا ته قادر مطلق زاري در دې ورکړي مال امراج دا نه سوال ولته او کله سوال ورکړي چې یا الله کدل یو مال راکې او کنه راکې خدای نه غواړي دا حسد دی بیا دا نه دی کول پکار حسد مضمون دی کنه په شریعت کې ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخشب حسد حسنات نه کېدا چې خوري لکه ورځ لړډکه اور سره ډکه څنګه ختمي کی دا غرانګي دي اساس سره نه کېدې شي بهرحال چې دا کړه دا قتل کو مړې الته کې غزار کو قابلیت والا باندې کلی والا باندې دا مړې ورواله چې داسې مړې تاسو کړې دي هغه ویلې قسمونه خپل چې موږ دا قتل نه کړو موږ د دې قاتل هم نه پیژنو والله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا موږ نه قاتل نه دی پیژنو نم قتل کړی دی نو چې کله ته دا خبره وکړلې چې نه قاتل پیژنو او نم قتل کړی دی قسمونه وکړل موسی علیہ السلام له خبر الله موسی علیہ السلام ته فرمای ان الله یامرکم الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تسبحوا بقره یو غوی یا غواله لکه د یو تلتم په ټوکی کې مړه غب شپ دی راخسته مونږ ته و مړ شوې ته غواله لکه خندا دې را پوری کی الان کې دا جاهلان په دې باندې نه پوهیدل چې د وخت پیغمبر او ته وایي چې دا ذبح وکړي چې پیغمبر سوې خو هغه خدای الله طرف یې کړ لیکن دا جاهلان په دې نه پوهیدل دی ورته وایي اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین ز پناه غواړم په الله سره چې زه شم د جاهلان نه یعنی مطلب دا ټوکې او خنداګانې کول او مسخره کول دا خو د جاهلانو کار زه خو د وخت پیغمبر مدد نه پناه غواړم یا خو دا واقعا وا یا دا واقعا وا چې په بنی اسرائیل کې یو کاسو چې د هغه تر لور وا او ډېر خسته او تر مالدار و د دې تر لور ته پته مو وا او د دې تر دې مالداري د دې میراث ته پته مو چې دا شی به عثمان ته ملاويږي د روپۍ او تر ولا غلور نه ورکوله چې نه ورکوله دوله داسې منسوبه د قتل جوړ کړله او دا غمړې بیا دا غبلې قبيله خواته واچولو پاغې داوا وکړه هغه نه دیت مطالبه وکړه او بس وی خار په ځان چول او بد حل وکول وی زما تر او زما د ګل پښند کې تر او زما د غر پښند کې تر دا چغې به والی خلک ګور اکثر ځینې سبا وګوري کنه څومره قتل جو قاتل به تاسو راګرځي په کیس کې ورسته به پته راوړي انویسټیګیشن چې وشي او لکه قاتل به دا غوډه چې قاتل او چې لاس ورته دې څنګه ګرځیدل لکه نن دا بوز د ماشومه قتل شوی د په نوخار کې یو ظالم قتل کړی د 15 کالو ماشومه ده هغه ظالم د جهان بدبخت ولدی سره ګرځیدل هم د دې ورسو سره الګ گاونډي وختلو دا چې ډېر کیسونه شي دي دا قاتل و دا قشنګ د بنی اسرائیل ورونه دي ښا دا قاتل چې وسګر د بنی اسرائیل ورونه دي قاتل وس خپل ګرځیدل چې موسی علیه السلام نه خبر الله پاک موسی علیه السلام د الله پاک کو چې تاسو غوا ذبح کوي غوي او بس دا هغه به دا شکارو کې چې کله ذبح کوي کنه تاسو براله کې شي د هغه دغه یو اندام برواله او د مړې و پیو وای بس مړې په خپل گویا شو خبرې وایي امدغه شان د کې وشوله دیته حکم د غوا د بقره دا اسم جنس دی غوا غوی دوانو ته ویل کی او تسمیه الکل باسم الجزء دی ته ویل کی خل ټول صورت په یو جزء باندې مسما کړی دی دوه قوله به کې دی یو قول دا چې مراد غوی دی نه مراد یو قول دا چې غوا ده
ولیکن راجح هم داسې معلومیږي چې مراد غوی دی. لکه څنګه ګوره ښه موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې ودع لنا ربک یبین لنا ما هي، ته وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې د دې عمر به څومره یې، وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه، ته به که د دې رب نه و تشي کوم څه خلک زموږ دپاره د خپل رب نه وغواړه، لکه د دې رب نه یې دا نه وایي چې د رب نه به وغواړو چې. او ګوره ډېر تپوسونه هم شروع کړل، دا ډېر تپوسونه چې کوم دي که اندام سړی خرابوي یم. تپوس یې وکړو چې څنګه ده دا به ځوانه یې که نه بوډۍ به یي. الله پاک ورته نه به ځوانه یي نه به بوډۍ د افغان هم بې نظر د دې په منځ کې به یي. بیا یې تپوس وکړو د رنګ چې رنګ به یې څنګه یي، هلکه ستاسو د رنګ سره څه ده، وایه بس رنګ به یې څه یي هلکه ژیړ وي ژیړ او تت ژیړ به وي. تصور ناظرین چې د کتونکي به ورته ګوري نو خوشحالۍ به خوندونه به تېري. بیا وایي ښه دا راته وایه چې څه موبل موبل به یې کړی یو که نه. الله پاک وایي چې نه، داسې یوه غوا ده یا غوی دی لا ذلول چې دا به ذلیله نه وي، یعنې دا معنا چې دې باندې به کار کروندنې شوي، تثیر الارض چې ځمکه پیړولی شوي، ولا تسقي الحرث او نه دا چې یاره بوټ دغه دا پټو وغیره ته یې اوبه ورکړي، دا به یې هم نه یې کړي چې کوی نه کوی باندې تاو کړي کوی نه اوبه ایستلي او پټو ته یې اوبه ورکړي، دا یې هم نه دي کړي. فصل یې نه دی خړوب کړی، داسې وایه. او داغ ماغ به پکې نه وي، مسلمه به وي، روغه به وي، لا شیعه ته داغ به پکې نه وي. څه شی به وي؟ داغ ماغ به پکې نه وي، نه به زخمي نه به بې رنګه بل رنګ هم پکې نه وي. حدیث کې راځي وایي که چېرته کې دی دا ډېر تپوسونه نه وی کړی، بس چې کومه غوا یې لال کړی وی کافي وه، نو دی پکې تپوسونه وکړه، الله پاک ورته نور هم سخته. خو دی دا یو خبره کړې وه ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. دا غوا خو په موږ باندې څه شوله متشابه شوله، داسې ګډه وړه شوله موږ باندې. موږ یې اوس په تشویش کې واچو، خو ځکه الله ته منظور یې موږ به څه کولی که لار به موږ بیا مومو، لار څه به کولی انشاءالله یې ویل. حدیث کې راځي که دی چېرته کې دا انشاءالله نه وی ویلی که نو دی به دا غوا هم نه وی پیدا کړي. بهرحال د غوا پسې وګرځېده چې یو ځای کې وکته یو ځوان څه ولکه یو ځان، هغه ځوان سره دا غوا پیدا کړله. او دا غوا ځوان چې کوم دا کاله بارن بې امه، دا د خپل مور سره به احسان ډېر زیات کو، ډېر د مور او پلار خادم سره د مور خدمت به یې کولو. دغه ځوان سره یې موده که دې ځوان کې الله پاک ډېر ټلنټ او استعداد یې ښه. قرآن کریم کې د ځوان ذکر بار راځي. ورته تاسو وګورئ د ابراهیم علیه السلام متعلق څه وایي، کله چې هغه بوتان یووال او ختم یې که نو څه یې ویلی دی خلکو، سمعنا فتن یقال له ابراهیم، موږ د یو ځوان باره کې اورېدلی دي چې هغه ته ابراهیم ویلی کېږي، هغه به دا کار کړی. نو ګوره د ځوان نه الله پاک کار اخیستی د بوتانو ورانولو. او ګوره هغه یې وایي چې ځوان، دا ځوان لفظ داسې دی چې دا داسې د روب او د دبدبې لفظ دی چې کله ته فلانکي ځوان دا کار کړی د بهادرۍ نښه یې. بل ځای کې الله تعالی څه فرمایي، موسی علیه السلام چې د خضر علیه السلام ملاقات درته قال لفتاه، ځوان ته یې ویل، هغه هلک چې ورسره هغه مو سره ځوان په سفر کې ګوره سفر کې د موسی علیه السلام سره څوک و ځوان
دلته دا غوا چې مونده شوله چا سره مونده شوله د ځوان سره مونده شوله ښه چې کله د هغه سره مونده کوي په څو بیا الله کې وسیه به داسې کار ریټ کې ورسره نه شوالېږي یو ځای کې دا راځي چې په ریټ کې نه سره اخر پر دې ساس چې یاره د دې غوا چې څومره څرمن ده که نه په دې څرمن کې به چې څومره اشرفۍ زیات درهم او دنانیر یا اشرفۍ د هغه وخت چې کومې روپۍ دا زیاتې شولې یعنی مطلب پکې زیات شوې په دومره باندې به در خرڅ کوم بس وې دې فیصله راغله چې صحیح ده او یا دا چې د دې غوا چې یا دې وایي چې کوم وزن دی د دې یو په لسه به را سونه راکوئ یو په لسه دې سونه واخیستله پې ورخرڅ یې کړله وایه غویي ذبحه کړلو د هغې ژبه یا د لکۍ دا منځ په دې باندې د دواړو د جبلو تر منځ دغه مړی ووالو چې مړی ووالو را پاڅېدو وایه قاتل دی څوک دی زه خو وراره وژلی یم وراره مې قاتل دی ده وژلی او د پیسو دپاره یې وژلی بس وایي چې کله دا خبره وکړله که نه وایي په دغه ټیم کې چې دا خبره وکړله قاتل معلوم شو او دغه مقتول الله پاک بیا مرګ راوستو الله پاک دا شم کولی شوله چې ډایرکټ دا مقتول ژوندی کړی وی او د موسی علیه السلام دعا کړی وی خو په دې کې حکمتونه یې ښه څه شی یې لګوي حکمتونه یې د الله د کارونو د حکمت نه مخلوق خبر نه وي د تکوینی امور دي دې کې غټ حکمت دا چې دې خلکو د سخي عبادت کړی وه څه کړی وه لکه د سخي عبادت کړی وه نو د دوی دا خدای د دوی په لاس باندې ذلیله کړو څه که لکه ذلیله چې دا د خدای د عبادت لایق نه دی که د عبادت لایق وی نو دا به ذبح کېدلی نه لکه اوس هندوان د دې اوس هم د غوا عبادت کوي او خدای ورته وایي نو لکه دا خدای به داسې ځان هم مشتي شي چېړلی او داسې به یې العیاذ بالله چې دومره د غول نه ډک دومره غول کوي چې حد نه وتلي او شخه او شخړې او بویونه په دغه غوجل کې مړه دا عقل هم زه یم ځناور هم ته ښیي تا هم داسې عقل دی هلکه خالق خو هغه په کار دی چې تیغ پیدا کړی او تاله رزق درکوي او هغه ذات چې ستا پرورش او هغه ذات چې په تا باندې سخت او راحت دواړه راوستی شي چې یو سړی د ځان نه مچ دی چې یو څیز د ځان نه مچ دی چې چړلی به څه خدای وکړي مچ غوندې څیز چې میږی هم په ځان نه پرېږدي تصور دی که نه لکه نو چې دغه راژوندی شو خپل مړی وښودلو بیا د هغې نه بعد مړ شو نو الله پاک فرمایي چې همدغه رنګې یحیي الله الموتى ویریکم آیاته همدغه رنګې الله تعالی ژوندي کوي دغه مړي او تاسو ته خپل دلایل قدرت ښیي یعنې تکویني امور آیات نه مراد دغه آیاتونه دي چې منزل من الله د الله طرفه دي اسمان نه نازل شوي په پیغمبر باندې بلکې آیات نه مراد نښې او نشانې د دلایل قدرت علی اثبات توحید د الله په قدرت باندې چې کوم دلایل هغه دې دپاره چې تاسو شئ عقل نه کار والی او تدبر او سوچ په دې باندې وکړئ چې هغه ذات چې هغه د یو نفس په ژوندي کولو باندې قادر دی هغه ذات د تمام تر نفوسو په ژوندي کولو باندې هم څه دی لکه قادر مطلق ذات دی او داسې یو کس وخت به راځي چې په دغه وخت کې به مونږ او تاسو څه کوله که د قبرونو نه راپاڅېږو او میدان محشر کې به د الله حضور کې څه کوله که حاضري کوو یو نظر ورته ګورئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واخیستله موږ ستاسو نه وعده د ستاسې چې تاسو به څه کوئ لکه عمل کوئ بالعمل بما فی التورات په تورات کې چې دي په هغې باندې به عمل کوئ دا هم دنه وعده واخیسته بالعمل بما فی التورات ورفعنا فوقکم الطور
او پورته کو پتا سو باندې دا تور یعنی کوئی تور دا غرم پتا سو باندې پورته کو او مونږه تاسو څه ویلي خذوا ما آتیناکم ونیسئ هغه څه چې مونږ تاسو درکړي به قوت په قوت سره کوم څه چې مونږ تاسو درکړي دا تورات دا په قوت سره مضبوطیا سره ونیسئ واذکروا ما فیه او تاسو یاد کړئ ما فیه هغه څه چې په دې کې دي یادول څه معنا بالعمل به عمل په وکړئ عمل لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو شي لکه تقوا اختیار کړئ ځان بچ کړئ د ورنه تتقون النار او المعاصی یا د ګناہوں نظام بچ کړئ دې پیږئ ثم تولیتم من بعد ذلك بیا تاسو اعراض وکړئ د دې میثاق او د دې وعده نه فلولا فضل الله کچره نه فضل دی الله تعالی علیکم پتا سبحانه ورحمته او رحمت دی الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو خامخاشی به تاسو د سجنه تاوانان تاسو به تاوانیان ولقد علمتم الذين او په تحقیق سره علمتم الذين پیجن تاسو هغه کسان ولقد علمتم الذين اعتدوا چې دوی تجاوز کړو د حد نه منکم د تاسو نه تاسو کې هغه کسان چې تجاوز کړو د حد نه هغه تاسو پیژنئ او په کوم وخت کې فسب د څه په ورځ باندې لکه د هفتې په ورځ باندې چې تاسو کار مکوئ موږ منې کړی او داسې شی وکړو لکه کار شروع کو دا تجاوز فقلنا لهم پس موږ وویلې دوی ته کونو تاسو شی قردتن شهدوگان خاصین ذلیلا فجعلناها پس وګرځول منګه دا حازمیر قرا تراجه کا خلا کړی والا نکالن شي وګرځول لکه عبرت لما بین یدیها د اغه زمانه د خلکو د پاره وا ما خلفها او د ما بعد خلکو د پاره لما بین یدیها د قریب خلکو د پاره وا ما خلفها او د بعید او لرو خلکو د پاره وموعظه للمتقین او نصیحت د پاره د متقینو پرهیزګارو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت محمدیه دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى هغه وخت کې چې ویلي موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوي بقره یا غوا یا غوی قالوا دی ویل اتتخذنا هزوا آیت نسیمونگا هزوان پټوکو سره هزوان پتی سره لگا تمنګ پټوکو سره نشي یعنی مطلب دا چې تمنګ ټوکې را سره کې منګه تاسو کوله کده قاتل بار کې معلومات تمنګ ته جواله لکه قال موسی علیہ السلام ورته ویلي اعوذ بالله ز پنا غوړم په الله سره انا اكون من الجاهلین د دې خبر نه چې شمل جاهلانو نه یعنی دا ټوکې او خندا کول او مسخره کول د جاهلانو کار او زه خو د وخت پیغمبر ما د وخت نبی ما تورات را کړل شوی تاسو زما امت وي زما په تاسو په څه ټوکې کوم نه هرگز داسې نشي کېدای چې سوي ما د الله طرف دی قالو دې چې کله پوه شو چې حقیقت کې د الله طرف ده قالو دولانا ربک دې خلکو ویلي وغواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه یبین لنا چې شی ده یبین لنا ما هي چې بیان کې موږ ته ما هي چې دا شی ده غوا یعنی څومره عمر بیان قال موسی علیہ السلام تو فرمایل انه یقول بشک الله تعالی فرمای انها بقره دای وغواد لا فارز چې دا زړه دا ولا بکر او دا ځوانه ده عوان درمیانه ده بین ذلک ما بین دغه مذکورینو کې یعنی دغه مذکور چې دوه کلونه ذکر شو چې هغه نه بځوانه نه بډړیا هدي ترمنځ بیان ففعلوا ما تؤمرون پس تاسو کوي هغه څه چې تاسو ته حکم کیږي یعنی ذبح وکي بس په ذبح باندې عمل وکي اوان درمیانه ده بین ذالک د دې ترمنځ نه دې مذکور ترمنځ ده یعنی نه ځوانه ده نه بډای ده درمیانه ده ففعلوا ما تؤمرون پس تاسو کوي هغه څه تؤمرون چې تاسو ته حکم کیږي تاسو ته کوم حکم کړی شوی دی کنه کوم حکم درته کیږي دا وکړه یا غضب حد دی غواړه کوي دا ذبح کوي
قالو دولانا دی خلقو ویلی اے موسی علیہ السلام او دولانا وګوره زمنګ د پاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کی زمنګ د پاره ما لونها د رنگ څنګه دی رنگ به څنګه قال موسی علیہ السلام وتعالى انه يقول الله تعالی فرمای انه بشک الله تعالی دې یقول فرمای ان بقره دای وغاد صفراء چې جړه فاقع لونها چې تک جړه خالص دی رنگ د دې یعنی جړواله به خالص دی تیز دی سخت دی دغه دا رنگ دی یعنی تک جړه تسر الناظرین چې خوشالوي کتونکو لرا چې خلک ته ګوري د دې حسن ته ګوري تعجب کیا چې خوشاليږي د شي ناشنا او تخکاری قالوا دولانا ربک دی خلق ویلې موسی علیہ السلام او غره زمنګ د پاره د خپل رب نه ما هي چې سره د هغه دا څنګه دا یعنی مطلب دا چې کار کرونده به کړی او کبه نه وی کړی ان البقره تشابه علينا بشک دغه بقر یعنی دا ول د بقر د مذکر ذکر دغه غوي تشابه علينا ان البقره دا واغانی غړي وړي شي په منګ باندې دا واغانی را باندې شي ویل بقر دا واغانی را باندې شي ویل غړي وړي تشابه علينا دا باندې غړي وړي شي د وجه د کثرت نه شي لکه کثرت زیات غواګانی د کومه غوا به منګلالو و ان شاء الله او بشک مو کیو ان شاء الله کدا الله خو خشیه لا محتدون من بلار مدون کیو لار بیا مو قال موسی علیہ السلام تو فرمای انه یقول بشک الله تعالی فرمای ان بقره دای و غوادا لا ذلول چې ذلیل نه تفسیر الارض چې دا څه کله کزمه کې اړولې وي چې زمه کې اړولې زمه کارلې د شغوان د چې زمه کبا اړیا ولا تسقل هر څاونه د چې هغه بس کې لکه فصل ربا او باور کیا مسلمه د مسلمه د روغه د لا شیت فیها پدې کې رنگ نشته لشي لکه رنگ پکې نشته دا پکې نشته قالوا الان جئتا دي خلق ویلا الان اوس جئتا بالحق تاراتو په تک باندې فذبحوا دي خلق دا ذبح کړه وما كادوا يفعلون اولو دا خلق چې دا کار کړه وی دا کار نو کړي کته ته دا الله دا بس الله پاک خپل فضل کوی دي خلکو دومره پیسې نه ورکول دې نه کېدلو او بدل الله خو وایس قتلتم وقتلتم نفسا او په هغه وخت چې تاسو قتل کو نفسا فدارتم یو نفس قتل کو فدارتم نفس تو قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا به د بل ځای کې ان شاء الله فدارت فيها بیا تاسو اختلاف کو پدې کې والله مخرج ما كنتم تكتمون او الله تعالی راويستون کې د مخرج مظهر ظاهرون کې ده دا حکم د قاتل چې قاتل څوک دی یا معاملې د قاتل بخکاره کوي والله مخرج الله تعالی چې مخرج مظهر ظاهرون کې ده ما كنتم تكتمون دا غته چې تاسو له پټون کې تاسو ته پټول هغه الله پاک ظاهرون کې فقل نجربو منګ ویلی وای دا قتیل دا مړ وای به بازه په بازي سره د بخره باندې د جواب باندې کزار کم دا رنګ یو الله او الله پاک ژوند کوي موتا مړی څنګه وای تاسو مل پدینس کیواله په چی باندې په جبا یا په هغه لکې باندې ويريكم آياته يا اخي الله پاک تاسو خپل آیاتونه نخ او نشانی د قدرت لعلکم تتقون د پاره تاسو شي لکه تقوا اختیار کړئ